اللہ الرحمن الرحیم باب زیادت طمانینۃ القلب بتظاہر العدل. تو مسلمان کاردار ہے چې کله د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته ورسی نو د پاغه باندې یقین ساتي، هغه دروغجن نه ګڼي، پاغه د عمل کولو کوشش هم کوي. خو د بای سوزونو په باره کې د انسان خواهش دی چې که په دې باندې ما ته مزید دلیل ښکاره شي نو ډېره ښه وي. د انکار په بنا باندې دا نه وي چې مني نه، دې ته اطمینان قلبي وي. بعض خلک دې ته شرح صدر وي چې که دا څیز ما ته عملي طور ښکاره شي نو ډېره به ښه وي، زما ایمان به نور مضبوط شي. د باب عنوان دغه دی چې د انسان اطمینان د زړه راځي بتظاهر الادله، کله چې دلایل ښکاره شي. هغې دپاره دی واقع پیش کوي د سیدنا ابراهیم علیه السلام. بنیاد د هغې نه دی دا حدیث کم چې موږ نن وایو د سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نحن حق بالشک من ابراهیم. دا د هغې حدیثونه دی چې ته مشکل حدیث وایي، لیکن موږ انشاءالله داسې طریقه باندې دا وایو چې دې کې به اشکال نه وي. د ابراهیم علیه السلام یو دعا قرآن مجید لیکلې ده، هغه ویلي رب ارنی کیف تحیی الموتی، سورة البقرہ آخر کې راځي ده. ابراهیم علیه السلام دعا کړې وه رب ما ته وښیې چې ته به مړي څنګه ژوندي کړې. نو کوم خلک چې د هغې ذهن کې د انبیاو په باره کې خبره صفا نه وي یا د پیغمبرانو حیثیت نه مني، نه سمدستي سوال وکړي چې دی څنګه تپوس کړی الله، زما ایمان شته دی او د ابراهیم علیه السلام ایمان نه و او قیامت ایمان نه و. نن هم ډېر خلک داسې قسمه خبرې کوي، ډېر تعلیم یافتم ځان ته وایي هغې هم دا خبرې کوي. د قرآن آیت پوره ووایه ته پوه شي چې د هغه شک نشته دی. هغه وایي رب ارنی کیف تحیی الموتی، کیف کیفیت ته وایي، طریقې ته وایي. ربا ما ته وښیه په کومه طریقه به ته مړي ژوندي کړې، طریقه به صحیح. ځکه دا ښکاره ده چې انسان کله مړ شي نو صرف انبیا علیهم السلام داسې دي چې د هغې جوسې هغه ځمکه نه خوري. ان الله حرم علی الانبیاء ان تاکل اجساد الانبیاء، الله حکم دی ځمکې ته چې ته به د انبیا علیهم السلام جوسې ته څه نه وایې، خورې به نه ده. د باقي بل چا په باره کې الله لوظ نه دی کړی. که د بعضې شهیدانو لاش خراب شي نو خراب دي شي، او که د بعضو لاش روغ رمټ وي نو روغ رمټ دي، دین د هغې باره کې څه نه وایي. ځکه ډېر شهیدان داسې شته چې خلکو سوځولي دي، لاش څه کوي، لاش یې د سره نشته. قرآن او حدیث چې کومه خبره کړي بس هغه تسلیم کړه، خپل عقل مه چلوه. وعده صرف د انبیاء کرام علیهم السلام د جسد دپاره چې د هغې جوسې به ځمکه نه خوري، په ځمکه حرام کړي دي. باقي د نورو په باره کې الله څه داسې نه دي ویلي. د دې دا مطلب نه چې بعضې لاشونه به روغ رمټ نه وي، بعضې به وي روغ رمټ، بعضې به پکې نیکان هم وي، بعضې ګناهګار به هم وي. زما او ستا غوندې مسلمانان د هغې لاش به هم الله محفوظ وساتي، خو بعضې نیکان به دا وي د هغې لاش به وسوځي، خراب به شي. د نورو باره کې څه لوظ نشته. دام نه دا چې د چا لاش دی ګندې روغ نه وي پاتې، د ډېرو خلکو به روغ پاتې، داسې موسمي وجې
یخ علاقی پائے کہ مڑے نہ خرابی لیکن کہ لاش روغ دے نو داغے مطلب دانے چې د خامخا شهیدی نو خلک دغل غلطی کوي چې دا جی څوک شهید دی که څه دلیل وي نو ټیک دا کني دلیل ناس خلک بې بنیاده خبرې نه کوي مونږ دې نه انکار نه کوو چې دا نیک سړی نه وي نیک سړی به وي لیکن خبره صرف دا کول غواړو چې جوسې صرف د انبیاء علیهم السلام الله په ځمکه حرام کړي د بل چا جوسا په ځمکه حرام نه ده او دا الله شان دی که څوک ژوندی روغ پاتې کېږي نه پاتې کولی شي که نه پاتې کېږي د هغه الوهیت ته د هغه خدای ده نو سوال دا و چې کله لاشونه ځمکه کې ختم شي قرآن مجید صورت یاسین کې وایي که نه چا یو کافر ولګېد نو هغه یو هډوکی راواغست هغه یې داسې وریجو که هډوکی چې ریجېږي نه یې ته رمیم وایي من یحیی العظام وهی رمیم دا هډوکي به څوک ژوندي کوي په داسې حال کې دا دومره زاړه شوي دي چې ریجېږي دا سوال خو راځي که نه دا به څنګه ژوندي کېږي د قدرت شک نه دی کیفیت غواړي څه ترکیب دی دا تپوس د هغه داسې و چې د دې نه بعضې خلقو استدلال کولی شو د امام احمد رحمه الله مسند کې دا حدیث دی چې بعضې خلقو وویل چې دا خو ابراهیم علیه السلام جوړی شک دی د الله په قدرت کې دارنګې د مسند بزار حدیث کې هم شته دی بعضې خلکو د ابراهیم علیه السلام په باره کې دا خبره وکړه منځ کې د ابراهیم علیه السلام د الله په قدرت کې شک نه و یاره دا به څنګه کېږي یو طریقه نمونه دی الله ماته وښیي نو قرآن هلته جواب کړی دی قال ولم تؤمن الله تپوس کو چې آیا ستا ایمان نشته په دی الله ته پته ده چې د ابراهیم ایمان شته خدا چې کم خلک اعتراض کوي نو د هغې د اعتراض جواب کوي چې خلقو په ابراهیم علیه السلام اعتراض کو چې د ایمان نو نو الله خپله تپوس کا ولم تؤمن آیا ته ایمان نه لرې په قیامت په باس بعد الموت قال بلا هغه ویل ولې نه ولکن لیطمئن قلبي خو د خپلو سترګو مخکې غواړم چې زړه مې مطمئن شي یعنې یو مزید دلیل غواړم زما ایمان شته دی قرآن مجید کې چې د آیت کریمه راغی نو بعضې خلقو بلکې بعضې صحابه هم خیال دا راغی زړه کې خیالات راځي خو د انسان چیرې ګندې د ابراهیم علیه السلام با په باس بعد الموت کې شکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه د ابراهیم علیه السلام شک نه و د قیامت په باره کې د مؤمن شک نه کوم خلکو لگا تمنا عمادی یا نیاز فتح پوری یا نور خلقو دا حدیث په دې وجه رد کړی دی چې دا وایي د انبیاء کرام علیهم السلام د شان خلاف دی نو د قرآن سره به څه کوئ دا خبره خو قرآن کې هم لیکلې اصل دا چې هر سړی قرآن او حدیث عربی زده کی یا اردو زده کی نه ما قرآن او حدیث وي د دې لپاره مستقل علم ضرورت دی مونږ بار بار ویلي دي انساني علمونه یې ډېر شي دا کوم ماشومان چې سکول کالج یونیورسټي وایي نو دوی په دې ښه پوهېږي چې بعضې علمونه داسې دي چې پرایویټ نه کېږي لکه د ساینس علم کیمسٹری دا بیالوجی دا فزکس دا ہائیجین دی زوالوجی وغیرہ دا انسانی علمونه دي لیکن دا د استاد نه بغیر څوک نشي زده کولی دا عام کم انسانی علمونه دي مثلا فټنګ د بجلی فټنګ یو سړی په خپله زده کولی شي یو سړی د ګاډو مستریتوب زده کوي نو دې لپاره د استاد ضرورت شته که نشته دې ته ټیکهداري نه وایي دې ته علمي خبره وایي د خلقو خیال لا یې چې ولې دا دین د مولا وراثت دی وی چا ویلي چې وراثت دی
د پاکستان آئین هغه اردو کې لیکل دی، ژبه اردو ده. په اردو څومره خلک پوهېږي؟ په زرګونو خلک په اردو باندې پوهېږي. لیکن د پاکستان د آئین د تشریح او د وضاحت حق هغه چاته حاصل دی چې هغه قانون ویلي لوی کړي. چا چې قانون نه ویلی نو هغه د هغې کتاب وضاحت نشي کولی. د دین نه ګپ مه جوړوی که نه. تا د اردو درځي او انګریزي درځي ته زه به د قرآن او حدیث وضاحت کوم، دا غلطي ده. د ساینس علمونه پرایویټ نشي ویلی، ولې هغې دپاره د لیبارټرۍ ضرورت دی. هېڅ ساینسي علم پرایویټ داخله ماشوم نشي کولی. و دې ته ټیکهداري نه وایي، دې ته پوهه وایي چې ته پوهېږې نه په یو څیز نو څه لا خامخا هغې چیړې را چیړې. د دې خلکو مسله دا ده چې دې دین ویلی نه دی او اعتراض به پرې کوي، او که ویلی دی نو دا یې خلقو نه یې ویلی چې د هغې دماغ الټه و د دین په باره کې. عام معتزله، مبتدعین، مرجعه دا ټول علما یي، لیکن د دې دماغ الټوي، د دین مخالف چلیږي. دوه خبرې شوې، یو دا چې دین د استاد نه ویل پکار دی، او دویم دا چې داسې استاد نه ویل پکار دی چې د هغه دماغ د شریعت مطابق چلیږي. و دې خلقو حدیثونه وویل، هغه چا نه وویل چې هغه یا پوهېدل نه یا پوهېدل، لیکن هغه د حدیث مخالف سم دم حدیثونه یې موږ ته خراب کړل. خلقو دغه شک وکړو چې د ابراهیم علیه السلام ګند شک و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ابراهیم شک نه و، او که بالفرض وی د هغه شک نو نحن حق بشک من ابراهیم، مونږه د ابراهیم په مقابله کې د شک زیات حقدار یو. بیا مطلب سره مطلب دا دی چې زما شک نشته دی د قیامت په باره کې. نو ابراهیم خو جلیل القدر نبی دی، لوی شان والا نبی دی، نو د هغه به څنګه شکي د الله په قدرت کې. دا اسلوب او دا انداز قرآن کې شته دی. قرآن فرمائی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. دې څه معنی دی جمله؟ معنی دا چې تو وایا که د رحمان ولد وي نو زه اول د هغې ولد عبادت کوونکی یم. که دې نه څوک دا استدلال وکړي چې د قرآن د آیت غلط دی، په دې وجه غلط دی چې دی الله له اولاد ثابتوي، نو بیا وستا جواب صحیح دی. دې ته بالفرض والمحال وایي. ممکن نه ده چې دا اولاد الله دې څوک اولاد وي، خو که بالفرض چرته وی نو زه اول د هغې نه انکار کوونکی یم، زه نه تسلیموم چې د الله دې څوک اولاد وي. دلته کې هم دغه ده، نحن حق بشک من ابراهیم. ابراهیم شک نه دی کړی، او که ابراهیم شک کړی وی بالفرض د الله په باره کې، نو بیا به مونږ زیات حقدار وی د هغه نه د شک. لیکن ما شک نه دی کړی، زه د هغه نوسی یم، نو زما نیکه چې هغه جد دی امجد دی، زما هغه هم نبي دی زما غوندې، هغه به څنګه شک کړي. د حدیث مطلب دغه دی، دا نه دی چې خلکو کم کړی دی. کله چې هغه رب ویلو ای زما ربا ما ته وښیې کیف تحیي الموتی، ته به څنګه مړي ژوندي کې. قال اولم تؤمن، هغه ویل ولې ستا ایمان نشته؟ قال بلا، ابراهیم ویل ولې نه؟ ولکن لیطمئن قلبي، لیکن دې لپاره چې زما زړه مطمئن شي. ایمان شته زمونږ چې الله په هر څه قدرت لري، خو که الله زمونږ په مخ کې یو مړی را ژوندی کړي، اوس زمونږ ایمان به نور کلک شي که کلک به نه شي. دې د وایي دلیل ښکاره کول، د باب سره تعلق دغه ځای دی. یعنې مسلمان ایمان لري په یو څیز، خو د زړه کې دا یو تمنایي چې که دا شی زما وخت وشي که نه، نو زما ایمان به نور هم کلک شي. د ابراهیم علیه السلام دغه مقصد دی. نو یوې دا خبره وکړه. دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی، دا ما چې کومه خبره وکړه، دلته یو کتاب دی ما سره، تعویل مختلف الحدیث، دا وضاحت ما هغې نه وکړو.
کتاب نه خلکو سره نه بیا ځان جوابونه کوي، ځان جواب مه کوئ، صحیح جواب کوئ. دا تفصیل څومره چې مونږ وکړو دا د مسند احمد او د مسند بزار په احادیثو کې شته ده. او الله دې رحم وکړي په لوط علیه السلام. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام ورواره دی، لوط بن حاران. لقد کان یاوی الی رکن شدید. لوط علیہ السلام ته قوم ډېر تکلیف رسولو، هغې کې د هلکانو مرض و. دا ډېر ګنده مرض دی، مسلمانانو کې موجود دی. پکار دا دی چې خلک ځان د دې نه بچي، دا ګناه کبیره دی. الله د دې سزا دا تجویز کړې وه د هغې دپاره چې هغه اسمان پورې ورسول او بیا یې ښکته راوغورځول، مردار یې کړل، هلاک یې کړل، باران یې پرې وکړه د کاڼو، او ګویا کې ځمکه کې ژوندي ښخ کړل. او دې وجې نه د فقهای احناف هم دا رایې ده چې کوم سړی دا ګنده کار کوي نو هغه د یو کمر لاندې کوي او کمر پرې راوغورځوي. قرآن او حدیث کې خود دي د دې په باب کې ډېرې سختې سزاګانې، لیکن فقهای احناف هم دې کې نرم نه دي. ارے بد عمل لے، بد عمل پدیرے چے سیدنا لوط علیہ السلام قوم تو فرمائلو ما سبقکم بها من احد من العالمین. درا سے جرم دے چستاسو نمخ کے بل چادانا دے کڑے، دا خوی بائے زناورو کے دے. دنیا کے دا سے خلق دے دانتا محذب ہوئی ڈنمارک کی، دارنگی یورپ کی، چاغی د نارینا نارینه سره نکاح هغې له قانوني حیثیت ورکړی ده. د نکاح مقصد هغه ولادتي ماشوم پیدا کېدل، د دې لپاره چې د انسان نسل وچلي. بعضې خلک یې نارینه هغې خپله زنانۍ سره تعلق ساتي، هم دا یې غاړې ساتي کوم چې هلکانو سره ساتي. محدثین لکھی اور صحابہ کرام و فرمائل ذالک الوعد الخفی. دا جرم دے، دا گناہ دے، گناہ کبیر دے. او دا سے دا لکه سړی چې خپل اولاد ژوندی ښخوي. اسلام دے باب کې ډېر سخت خبرې کوي. زمونږ خلک یې نه واقف نه وي، څوک که دا کار وکړي نو خلک ورته دا وایي ستا باندې ښځه طلاقه ده، په دې ښځه نه طلاقېږي، خو دا ګناه دی، کبیره گناہ دے، غټ گناہ دے. لوط علیہ السلام قوم کے جرم خدا کا موجود ہو، خدا سے خلق بے حیام ڈیری. لوط علیہ السلام لے چکل ملائک رال الناغی اغا پس رال ورتے دا لکان مونگتا والکا بے حیائی دا ملائک راغلیو دا انسانانو الکانو شکل کی. اللہ ازمی خی دخل کو خان چې کم سیز جرم پائے کہ موجود نہ اللہ خپل ملائک پاغ شکل کرو لے گل. دا ښځه کافر او حاضر په یو خپو ګرځېده چې ګوره تاسو هلکان نه منې کوي او خپل هلکان راوستي. دا خلک شته داسې ډېر شي چې خپل یو کار کوي بل باندې هغه ګمان کوي. نو آی وخت لوط علیه السلام چې هغې ته وکتل نو مینت یې ورته وکړه چلا تخزونی فی ضیفی، دا زما میلمانی دا الله بندگانو ما مشرمه. او دیم ورته وویل چې ستاسو ښځې چې زما لوڼه دي، هر قوم د هغې پیغمبر دا د هغې روحاني پلار دي. لوط علیہ السلام خپلې ښځې نه یادېږي، د هغه دوه ښځې لوڼه دي، او چا چاله ورغی هؤلاء بناتی، یعنې ستاسو دا ښځې دا زما لوڼه دي، هن اطهر لکم، دا ستاسو دپاره زیات حلال دي. تاسو که تعلق جنسی ساته نو هغې سره وساتئ. هغې ورته ویل ته پوهې چې مونږ څه غواړو. یو سړی چې غیرتي نه د خپل میلمه په سر باندې ننګ کوي، غیرت کوي. هغه دوه جملې فرمایلې دي، یو دا چې کاش چې په تاسو کې رجل رشید وی، څوک هوښیار سړی وی، څه کم عقل خلق یې، د میلمه خلک بېعزتي نه کوي. او دویم یې دا فرمایل چې آوی الی رکن شدید، کاش چې ما یو رکن مضبوط تا
पर्दा اغسته وي ډډه لګولې وي امن مې حاصل کړی وي هغه سره یعنی کاش چې زما په پشت څوک مضبوط کس ولاړ وي او دی هلته مهاجر و که نه اصل کې ای کلي کې څوک نه نو دی وایي دا افسوس یې وکړو چې او آوي الی رکن شدید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لقد کان یأوی الی رکن شدید هیبت راغی غریب باندې خطا شو رکن شدید خود سره رکن شدید سره الله دا الله نه سیوا اسره بل کوم کې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لوط علیه السلام د خطا ذکر وکړ ګناه نه دی کړی خو هیبت چې بنده واخلي که نه نو بیا کله کله هغه داسې کمزورې خبرې وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ذکر وکړو حال لا چې هغه سره رکن شدید و الله ورسره لیکن د لوط علیه السلام مقصد د الله نه انکار نه و سنن ترمذی حدیث کې وضاحت سره راځي دا چې هغه د الله منکر نه و نه هغه الله باره کې دا سوچ کې چې رکن شدید نه دی هغه انسانانو کې وي بیا هم خطا ده په داسې حالاتو کې په انسان باندې املا تړل نه پکار د الله په ذات باندې املا تړل پکار نو دویمه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړه دا وړې وړې جملې دې کې ډېر تاریخي ډېر علمي پکې ولو لبثت فی السجن طول ما لبث یوسف لعجبت داعی او که زه ایثار شوی وی په جیل کې هغه همراه څومره چې یوسف پاتې شوی و نه لس یولس دولس کاله لږ شی خو نه دی جیل کې بې ګناه پاتې شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه کمال بیانو د یوسف علیه السلام کمال یې څه دی کمال دا چې کله بادشاه ته پته ولګېده چې دا خو ډېر لوی سړی دی د خوب تعبیر یې کړی که نه او تدبیر یې مخولو چې و کاله به تاسو فصل کوئ بیا به محفوظ کوئ او داسې به کوئ داسې به کوئ نو بادشاه پوه چې دا خو ډېر لوی سړی دی موږ غلطي کړه چې لړ هلته کې استازی لړ دی راوباسئ نو هغه ورته ویل زه نه وځم په ما د خلقو یو الزام لګولی چې ما ګنې زلیخې ته لاس اچولی اول هغه معامله سمه کوي نه بیا به ګورو یعنې د انبیا علیهم السلام کار ازادي نه یوازې چې خلکو د هغې باره کې کوم غول خوړلي چې هغه غول اول پاک شي دروغ ویلي په هغه باندې دا دروغ زموږ ملیان هم وایي چې دې پردوغاښې پرانسته و چې ویې کتل نو ګوټ کې نیک پلار ولیده یعقوب علیه السلام لکه دا څه بکواس کوي ظالمه بیا کمال عیسو پلار ورته وی چې او یوسف دا څه کوې وي د هغه شهوت د هغه په نکونو ووته دا په ممبرونو خلک دا کیسې کوي دروغجنې کیسې په من خلک دی د انبیا علیهم السلام شان نه واقف نه دي انبیا دا سوچ نه کوي سوال نه پیدا کیږي هغه صرف پاک دامني خپل ثابتول غواړي چې دې خلکو په کوم جرم کې زه دننه کړی یم هغې جرم نه زه خبر هم نه یم الزام یې په ما لګولی چې ګنې ما زلیخې ته لاس اچولی ما زلیخې ته لاس نه دی اچولی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه عظمت او د هغه عظیمت ښیي چې لو لبثت فی السجن که زه په جیل کې پاتې شوی وی دومره ډېره موده څنګه چې یوسف پاتې شوی و لعجبت الداعی نو زه به هغې استازي سره تللی وی د دې دا مطلب نه چې ګنې زما مرتبه د هغه نه وړه ده دا د حدیث د قرآن په رڼا کې وګوره د درېیمې پارې لومبی آیت څه دی تلک الرسلو فضلنا بعضهم علی بعض انبیا دي الله په دې کې بعضو لا په بعضو فضیلت ورکړی دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا یوسف فضیلت ښیي او خپله تواضع ښیي یو سړی نیک سړی دی تا هغه ته څه خبر وکړي چې لکه ما ته دعا وکړه ته نیک سړی هغه وي زما ګناهګار بل نشته دی دا دې رښا وایي که دی تواضع کوي که دروغ وایي د ځان عاجزه ګڼي د انبیاء شان دا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان عاجزه ګڼي دې دپاره چې د یوسف علیه السلام کمال ثابت شي په دغه مقصد دی دا نه دی مقصد چې ځان د یوسف علیه السلام د کمزورې ګڼي دا نه دی مطلب ځکه خو د قرآن
नस्ते पदे बाप के चिरटोल अफजल रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह वरफा बादहुम दरजात यो पदी के आगे चे अल्लाह दल दरजात देर और कड़ी दे मुदा हदीस तो मुश्किल हदीस नो मुश्किल हदीस तेरा लेकिन दे अंदाज माए जदा तो वह परे बेस शिकाल न रजी मुदा वो उस्ताद न है करे तर्जमा गोरे बेला रे वे हदीस और दीन हमेशा पर उस्ताद ने कतल पकार दी बाप सरा मुतालिक खबर पके सिर्फ दावा चदेव सड़ी पयोसीज ब ईमान वी हो कपायबा ने मजीद दलील पेशी अगा अमली जाम के राशि वसली तो इत्मीनान कल्बी हासिल है और ये तबिया आयनुल यकीन वही सूर्य तकासुर के दे तो इशारश तरह चौसड़े मनी च और गर्मी लेकिन तजर्बे नहीं और दे लड़शे अब और के गुत और की नस्लुशी तो यकीन हासिल जाओ और वाकई गर्मी नबार के हदीस की न चाबी जितिश्ता न इब्राहिम अलैहिस्सलाम द शक जिक्र तरे और न दलूद अलैहिस्सलाम बदी द पके और न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम तरी द पके बल्कि महज यो तवाज़ो दा और दगे अंबिया अलैहिस्सलाम शान बयान अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।